ډېر محترم مسلمانانو، نن د یو عظیم الشانه وظیفه د جمعې د شپې وظیفه ده. یو رمضان دی، یو د جمعې زبرګه شپه ده محترمو، او دویمه عشره شروع شوې ده، 11 روژه ده محترمو. کم انسان چې دا وظیفه د جمعې په شپه باندې وکړي او بیا په دې رمضان المبارک بهترینو شپو کې وکړي محترمو، نو دا به ډېره زیاته بهترینه وظیفه وګرځولی شي. دا به د ژوند د بدلیدو دپاره ثمره وګرځولی شي. د تقدیر د خلاصېدو دپاره به دا الله تعالی یو نمونه وګرځي. د اوده بخت د بیداره کولو دپاره به دا الله تعالی یو خوشبویي وګرځي. نو محترمو انشاءالله دا وظیفه وکئ. اسانه وظیفه ده، بالکل ګران پکې هیڅ نشته دی. او انشاءالله د خپلو حاجاتو دپاره څه چې کم حاجت دی او څه قسمه هم دی که نه، هغه به رب العالمین انشاءالله پوره کوي. ضرور به ستا د حاجت لو دی پریشانی له رب مالک هغه اسباب پیدا کوي. دغې بیماری ته به الله تعالی صحت ورکوي، دغې حاجت له به الله تعالی پوروالی ورکوي. خو چې کوم انسان دا وظیفه په دې طریقې سره وکړه انشاءالله نامراده به نه فاته کېږي. انشاءالله مراد او دلی خواهش او جایز محبت او جایز کارونه به د الله تعالی انشاءالله پوره کوي، خو په شرط د دې چې جایز وي. ناجایز امورو دپاره او ناجایزو کارونو دپاره دا وظیفه محترمو مسلمانانو کار بیا نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ یې. الله مو دغه رنګې روغ جوړ ساته څنګه چې اوس یې انشاءالله. او الله تعالی هم تمام حاجتونه پوره که. ستاسو د زړه مرادونه دی الله تعالی پوره کړي، او تمام مسافر دی الله تعالی په خپل وطن باندې ثواب وکړي. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د یا کریمو ده. یا کریمو محترمو ده. ګوره یو خو رمضان الکریم دی که نه، رمضان الکریم دی، یو ښکلې او زبردسته میاشت ده. یو د الله تعالی نوم دی یا کریمو، چې په ټولو انسانانو باندې الله تعالی څه دی؟ کریم ذات دی، رحیم ذات دی. نو کرم به راباندې انشاءالله د رمضان المبارک په دې کریم ورځو کې به راباندې الله تعالی کرم کوي، فضل به راباندې کوي، او حاجت به الله تعالی زما او ستاسو پوره کوي انشاءالله العزیز. موږ پوره توجه سره کو، پوره دهان سره به کو، پوره یقین سره به کو، او دې له به وجود دې له به الله تعالی ورکوي. دا پوره کوي څوک؟ رب العالمین به انشاءالله پوره کوي. محترمو یا کریمو به نښه پیرې وایي، نښه په هغې سره سره به تاسو یو وړوکی شان صورت وایئ، نو انشاءالله چې بیا هم الله تعالی حاجت پوره کوي. ګوره طریقه کار دا دی، تاسو سورة الضحا به تاسو ویلی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محترم مسلمان، دا یو آسان صورت دی. دې کې کاف راځي، کاف والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک، یعنی ما ودعک یو دا کاف شو. ها دې کې تقریبا یو څو کافونه راځي، خو هر کله چې دا صورت تاسو د سر نه شروع کوئ که نه، نو چې کله تاسو لومبني کاف ته راورسئ، نو په دغه لومبني کاف باندې به تاسو ودرېږئ. ها که مثال په طور والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک، ودعک باندې چې تاسو ودرېدئ، نو په دې کاف باندې به تاسو نښه پیرئ، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. دقه رنګې به ښکلې په درد سره، په عشق سره، په محبت سره انشاءالله د زړه په یقین سره به یا کریمو په دقې لومبني کاف باندې نښه پیري وایي. ما ودعک دقې کاف باندې ما ودعک ربک ما قلی وللآخرة خیر لک، خیر لک باندې چې ودرېږئ، نو بیا به یا کریمو نښه پیري وایي. خیر لک من الاولی، بیا به ورپسې شروع کړئ ولسوف یعطیک، توی کا کا این دلته هم کاف دی،
دې کاپ ته چې کله ورسئ که نه دلته بیا 9 پیرې یا کریمو یا کریمو دا به 9 پیرې بیا تاسو ووایئ. صحیح شوه. او ولسوف یعطیک محترم مسلمانانو دا داسې زبردست د دې معنی ده چې الله تعالی انسان ته وی در کوم ولسوف یعطیک ربک فترضا. الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای زما پیغمبره تا ته بس دومره درکړمه چې ته به راضي شې. نو محترمو دا آیات په الله تعالی په موږ هم دغه کوي چې موږ هم د الله تعالی نه څونه غواړو نو الله تعالی به راته راکوي او دومره به راکوي چې انشاءالله زمونږ په وهم او ګمان کې به دا خبره نه ضایع کېږي. لہذا ولسوف یعطیک ربک ته چې ورسې نو دلته باید 9 پیرې یا کریم وي. ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یا الم یجدک دلته یې الم یجدک فانې بیا یا کریمو یا کریمو الم یجدک یتیما فآوا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک دلته بیا 9 پیرې وایي ها ووجدک ضالا فهدا بیا ووجدک دلته بیا دی ووجدک عائلا فاغنا دلته بیا 9 پیرې وایي ها فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بس دغه تقریبا 5 د کوو کافونه پکې راځي. تاسو به قرآن راواخلئ او 10 چاردام به وکئ مزیدار بیا به دا صورت دوحه شروع کئ او کوم ځای کې چې کاف راځي په هغه کاف باندې به 9 پیرې یا کریمو یا کریمو دا تاسو وایئ. دویم کاف چې راشي بیا به 9 پیرې دریم چې راشي بیا به 9 پیرې دغه رنګې څونه کافونه چې پکې راله هغه به تاسو پوره کئ. د هغې نه پس په ګړګړا سره په ژړا سره به دعا غواړئ ها. ژړا نه بغیر ګوره کار نه کېږي ځکه چې موږ خو یو ګناهونه ډېر زیات کوو چې د ګناهونو د کبله الله تعالی زموږ حاجات نه پوره کوي. کم خلک چې هم وظیفې کوي او دوی ګناهونه هم کوي او وایي چې زموږ حاجتونه نه پوره کېږي نو دا د ګناهونو د وجې نه پوره کېږي. ډېر زیات کم به داسې وي چې هغه به د انسان څه بله وجه وي چې الله تعالی به یې نه پوره کوي خو ډېر زیات د ګناهونو د کېدو د وجې نه د انسان دغه دعاګانې او حاجتونه نه قبلیږي وظیفې نه قبلیږي. لهذا موږ به ناامیدي هم نه کوو خو ګناهونه به ورسره ټول پرېږدو نو انشاءالله الله تعالی به زموږ د حاجت له زموږ د مسلې له زموږ د بیمارۍ له زموږ د قرض له زموږ د کور د څونه ټینشنونه دي زموږ بهر مسافر دي څونه ټینشنونه دي زموږ په چمګاونه کې څونه مسلې دي یا نور داسې حاجتونه دي هر انسان خپل حاجت لري نو انشاءالله هغې دپاره الله تعالی دې وظیفې سره ستاسو کارآمد کېږي. انشاءالله مو هم تاسو ته ختمونه کوو روزانه سورت الرحمن ختم کېږي خاص د الله د رضا دپاره ستاسو د الله تعالی د دغې ختمونو د برکته حاجات پوره کړي بیماری د الله تعالی ستاسو ختم کړي. انشاءالله چې کله هم 2 ټایمونو کې خامخا دعا غواړئ د پېشمني په ټایم کې په لوښو لعابو کې مه شریک کېږئ دغه وخت کې خصوصي دعاګانې غواړئ ما عجز ته هم دعا کوئ چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي. الله تعالی دې موږ ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ راکړي او دنیا او آخرت د غمونو تکلیفونو مصیبتونو نه دي الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان الله تعالی په امن کې کړي. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.